السلام علیکم. نن به خبره کوو د قبض په هومیوپیتیک علاج. نن سبا د قبض مرض چې کوم دی هغه ډېر زیات شوی دی او اکثر مریضان عام علاج دې دپاره کوي، عام دوا نه استعمالوي. وقتي طور باندې ټیک وي، خو چې دوی څنګه پرېږدي نو قبض یې ټیک شی نه وي، دوباره بحال شي. دې حوالې سره په هومیوپیتي کې بهترین علاج موجود دی. که تاسو دې دپاره هومیوپیتیک علاج وکئ قبض دپاره، نو مستقل به ستاسو قبض هم ټیک شي او بار بار به تاسو لا د دوايانو اخیستو ضرورت هم نه راځي. د قبض دپاره په هومیوپیتي کې مختلف دوايانې دي چې هغه د مریض د علامات مطابق استعمالیږي، خو یو درې دوايانې درته ښیم چې هغه ډېرې زیاتې استعمالیږي او ډېر بهترین ریزلټ ورکوي. په هغې کې نکس ومیکا، برایونیا، ایلومینا، د دې دریو واړو دوايانو 200 پوټنسۍ کې به تاسو والی او 10 قطرې سار 10 ماښام دا به استعمالوئ. 15 ورځو نه واله یوې میاشتې پورې به دا استعمالوئ. انشاءالله اکثریت د مریضانو چې کوم دی هغه دې سره ټیک کیږي. 50 نه واله 60% مریضان چې کوم دي هغه دې دوایانو سره ټیک شي، خو لازمین ده چې ټول مریضان به دې دوی سره ټیک شي، ځکه چې هومیوپیتي کې د مریض مطابق علاج کیږي. د هر مریض د علاماتو مطابق هغه دپاره دوی ورکولی کیږي. نو دې نه علاوه چې دی ډېرې دوایانې دي په هومیوپیتي کې چې په هغې کې سلفر دی، سوراینم دی، ګریفایډ دی، پلمبمیټ دی، نیټرمیور دی، هایډراسټس دی. داسې ډېرې دوایانې دي چې هغه د مریض د علاماتو مطابق استعمالیږي. نو بهتره خبره دا که تاسو ته قبض وي او تاسو هغې دپاره عام چې کوم دوايانې استعمالوئ، وقتي آرام راځي، مستقل نه ټیک کیږئ، نو تاسو دې دپاره یو ځل ضرور هومیوپیتیک دوايانې استعمال کئ. خو دا لازمي ده چې تاسو یو کوالیفایډ هومیوپیتیک ډاکټر سره خپل چې کوم د علاج وکئ، نو انشاءالله ستاسو قبض چې دی هغه به ټیک شي، مستقل به ټیک شي، بار بار به د دوايانو ضرورت نه راځي. د قبض علاج سره سره تاسو د قبض چې کوم دی احتیاطي تدابیر او پرهیز هم اپناول پکار دي. تاسو له د قبض دوران کې تاسو له د اوبو استعمال زیات کول پکار دي، سلادو استعمال، د فروټو استعمال کول پکار دي، ورزش چې کوم دی هغه تاسو له پکار دی. روټۍ شروعات کې چې کوم دی تاسو له د اوبو استعمال کول پکار دي. روټۍ صحیح طریقې سره چباول پکار دي. مرچ مسالې، ګرم خوراکونه، غوړ خوراکونه پرهیز پکار دی. قبض د بواسیرو ډېر اهم وجه ده. د قبض د وجې نه د بواسیرو مرض جوړیږي، نو قبض تاسو له ضرور چې دی هغه خپل کنټرول پکار دی. او په هومیوپیتي کې د قبض بهترین علاج موجود دی. 2-3 میاشتو پورې چې تاسو یو راجسټر کوالیفایډ هومیوپیتیک ډاکټر نه علاج وکئ، نو انشاءالله ستاسو قبض چې دی هغه به مستقل طور باندې ټیک شي.